بسم الله الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. د میزان بینک نه په قسطونو باندې گاډه اغستل جایز دي که ناجایز دي؟ ګوره د میزان بینک سره معاملات هغه درست دي، هغه اسلامي دي، 100% خو نه دي. البته یو خبر ځان سره یاد ساتئ، کله چې اسلامي بینک سره تاسو یو معامله کوئ که نه، دا څیزونه اپډیټ کیږي، نوي پلانینګ دي، د هغې پروسیجر په هغې طریقې کار باندې هغې خپل کار چلی. نو دا زما تپوس کولو په ځای هلته په هر اسلامي بینک یو شرعي اډوایزر ناسي، عالم یا مفتي، لکه د هغه نه تپوس وکړئ چې که نه ډېر به بهتري ښه، نور د هغې سره معاملات درست دي، څه نقصان پکې نشته. د اذان په وخت کې که مخ او سینه د قبلې نه واوړي نو څه حکم دی؟ ګوره قبلې ته مخ کول د اذان په دوران کې دا سنت دي، لکه ضرورت په وجه باندې یا د عذر په وجه باندې د قبلې نه واوړي نو هېڅ نقصان نشته. ښه، په پلی سټور کې د قرآن سافټویر او د تفسیر سافټویر ملاویږي، هغې کې ډېرې زیاتې غلطۍ. نو صحیح سافټویر هغه به موږ ته څنګه میلاو شي؟ ګوره صحیح سافټویر ته تپوس کې اکثر سافټویر خو ټیک دي، د قرآن او کم تفاسیر چې دي یا د هغې ترجمې شوي دي، خو تاله دا کوشش پکار دی تی ټیک کړي که نه، ته به څه کوې؟ کافر شی غلطۍ نه تی نشي ټیک کولی. په دې سوچ پکار دی، په دې سوچ نه دی پکار چې زه دا څیز ډاونلوډ کوم، کم ډاونلوډ کوم، په دې سوچ وکړه چې کم څیز هغې غلط کړی چې زه به یې ټیک کړم. دا به څوک سوچ کوي؟ دې پسې به زه ګرځم. د یو مولي صاحب ویډیو وایرل شوی ده په فیسبوک باندې. ښه، په هغې کې مولي صاحب وایي چې د جمعې په ورځ د مازدیګر د مانځه نه پس چې څوک دا درود شریف ووایي اللهم صل علی محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم، نو د هغه د اتیاو کالو ګناهونه معاف کېږي او د اتیاو کالو نیکۍ هغه ته میلاویږي. دا رښتیا دي. دا درود شریف خو ټیک دی، اللهم صل علی محمد النبي الامي، ډېر نور ډېر فضایل دي. دا درود شریف خو ټیک دی، خو د اتیاو کالو والا خبرې چې کوم دي که نه، دا منګړک دي، دروغ دي. دې باره کې امام ابن حجر اسقلاني رحمت الله علیه هغه ویلي چې دا داسې روایت چې کوم راغلی د اتیاو کالو ضعیف جدا، دا ډېر زیات کمزوری دی. امام ابن جوزي رحمت الله علیه ته موضوع ویلی دی، دا موضوع دی، منګړته خبره ده. دا درود شریف ټیک دی ویل پکار دی، دې نور ثواب ډېر زیات دی. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ان من افضل ایامکم یوم الجمعه فاکثروا علی من الصلاه فان صلاتکم معروضه علی. دغه صحیح روایت دی چې ما باندې جمعې په ورځ ډېر درود شریف وایه، ځکه فرشتې ستاسو دا درود شریف ما ته رارسوي او ما ته پیش کېږي چې پلانکي د پلانکي زوی په تا باندې دونه درود شریف وي، نو په دغه ورځ باندې ډېر درود شریف پکار دی. او نور صحیح حدیثو کې راځي چې نبي علیه السلام وفرمیل چا چې په ما باندې یو پېره درود شریف وي من صلی علیه واحده، چا چې په ما یو پېره درود شریف وي صلی الله تعالی علیه بها عشره، الله به د باندې 10 رحمتونه نازل کړي. نو دغه صحیح روایات دي. دا نورې منګړتې د اتیاو کالو ثوابونه او د اتیاو کالو ګناهونه دا ریږي، نو دا خبرې فضول دي. ښه، مونږ اورېدلي دي چې د مرګ نه پس دا روحونه دا په بل قالب او په بل شکر کې راځي. دې ته د اوواګون عقیده وایي او دا د هندوانو عقیده ده، دویم جنم او دریم جنم او لسم جنم. صحیح ده؟ دا د هندوانو عقیده ده، زموږ نه ده. ښه، پال والا او علم نجوم والا لتلل او په هغې اعتماد کول څنګه دي؟ دا کفر دی. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي، تقریبا ابو داود کې روایت دی چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل من اتا کاهنا فصدقه بما یقول، څوک چې یو جادوګر لراغی، یو ساحر لراغی، یو پالګر لراغی او د هغه تصدیق یو کړي چې دا خبره ټیک ده، نو فقد کفر بما انزل الله علی محمد، د هغې قرآن نه انکار وکړو کوم چې الله په محمد رسول الله نازل کړی دی. دا تعویضګرو لتل دا دونه خطرناک څیز دی. ښه، ځئ وله ګرځئ پسې. د اذان د وجې تلاوت بندول درست دي که نه؟ تلاوت کولی هم شي، تلاوت بندولی هم شي، ستا خوښه ده، خو مستحب طریقه دا ده ښه چې تلاوت بند کړي، ځکه تلاوت هر ټایم کېږي، د اذان جواب بیا نه ورکړی کېږي. ښه، د هغې اذان په کوم وخت کې چې کېږي، بیا خو وروسته نور اذانونه شته، خو د دغې بیا نه وي که نه. د څه ضرورت لپاره چې چا پیسې جمع کړي نو په هغې باندې زکات که نه، او په هغې باندې هم زکات په دوو شرایطو، یو چې کال پې اوړېدلی او دویم چې هغه نصاب ته رسېدلی. پوهېږي؟ تقریبا 77,000 روپیه بله زموږ حساب کتاب کوم راتلو. یو عالم وایي چې په تراویح او تهجدو کې څه فرق نشته. تراویح او تهجد دا د یو څیز دوه نومونه دي، واقعي داسې ده نه، داسې نه ده، دې کې ډېر غټ فرق دی. سبا به درته بیا ووایم. ښه، انشاءالله. وصلی الله